څاڅکي وینه باندې د خپل اسلام نه دفاع کوو، د خپلې خاورې نه دفاع کوو. پورته لاسونه موږ په هر څاڅکي وینه باندې د دغه اسلام نه، د دغه اماکن مطهرو نه، د بیت المقدس نه، د بیت الله نه، د خپلو مساجدو نه، د خپلو مدارسو نه دفاع کوو. کوو به انشاءالله، کوو به انشاءالله. شهادت ته به تیار وو، بریا ته به تیار وو، بریا ته به تیار وو. یوه خبره واورئ، دغه انتخابات چې را روان دي، د امریکا دغه مردار بیرغ مرتبه همیش هم دغسې لمبې پې بلې غواړو. واورئ 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 د مسلم ملته، مجاهد ملته، غیور ملته، ګوتې پورته کوي. په دغه انتخاباتو کې به برخه نه اخلو. دا د کفر انتخابات دي، دا د یهودو انتخابات دي. دغه څو منفرې موږ ته مخکې کړي دي، که غني دی که عبدالله دی، که دوستم دی که ګلبدین دی، که هر څه اوس دی، دا د امریکا غلامان دي. دې ته به اوس نه ورکوئ، برخه وانخلئ. والله په بالله ګورئ، د دوی سره په انتخاباتو کې برخه اخیستل د ایمان د زوال خطر دی. ګورئ چې خپلو ایمانو حفاظت وکړئ، دا د کفارو غلامانو ته به رایې نه ورکوئ. ولې به رایې ورکوم؟ زما مدرسې بمباروي، زما علما شهیدانوي، زما مساجد ړنګوي، زما بیت الله یې ونیوله. زه به ولې رایې ورکوم؟ ولې به ووټ ورکوم؟ نه ورکوم. پورته کړئ لاسونه، دوی سره په دې انتخاباتو کې برخه نه اخلو. د دوی په مقابل کې به انشاءالله نعره د جهاد پورته کوو. عزتمندو، د جذباتو نه یو جهان مننه. دا د اسلام نښه ده، دا د اسلام نمونه ده.